انتہائی محترم مسلمانانو تیرو 2 ہفتوں مسلسل دغه میډیا په ذریعه سره یو توپان شروع دی یو یلغار روان دی تاسو ته کتلی وي یو کس دی چې هغه څه حیثیت لري نه علمي حیثیت شته دی نه ذاتي حیثیت شته دی او د مختلفو مراحلو نه هغه تیر شوی دی یو وخت کې هغه و چې د شرکیات او عقاید او نظریات یې لرل بیا د هغې نه پس دغه نورو خلکو ته ورغلو د هغې نه پس دغه نورو ته ورغلو اوس یو پراپیګنډه هغوی شروع کړې ده چې دا سړی مخکې حنفي و د دې نه پس لاړو دی وابي شو او په میډیا پورې باندې که دا خبره تر دې حده پورې محدود وې چې د خپل وابیت اعلان کولی او بدره دی په احنافو پسې نه ویلې خصوصا د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د تقلید په حوالې سره هغوی د میډیا په ذریعې سره د هغوی بعضې شیخان لګیا دي یو دغسې تصور پیش کوي چې د موږ احناف په یو شرک کې اخته یو مبتلا یو نعوذ بالله دوی یو دغسې تصور په دې وخت کې پیش کوي چې احناف نه څه دلیل لري نه څه بل څه لري بس یو ړوند تقلید دی چې ور روان دی حالانکې مخکې تاسو ته ما وضاحت کړی دی ګورئ یو ړوند تقلید دی یو بنا تقلید دی موږ بنا تقلید کوو الحمدلله او هغه دغسې چې یو ړوند په بنا پسې روان شوی هغه ورته لار ورښیي ځي پسې یو اندي تقلید دی چې ړوند په ړوند پسې روان شي موږ الحمدلله په اجتهادي مسایلو کې په یو مجتهد ماهر امام پسې ورپسې یو اهل سنت والجماعت څلور مذاهبه اگر سلور امامانو ائمه مجتهدین حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله حضرت امام مالک رحمه الله حضرت امام شافعی رحمه الله حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله د امت اجماع او اتفاق دی په دې خبره چې دا سلور واړه امامانو مجتهدینو ما ته الحمدلله په امام مجتهد پسې ور روان یو د امت اهل سنت والجماعت په دغه ائمه مجتهدینو پسې ور روان دی لکه ړوند چې په بنا پسې ور روان وي دغه په رهنمایي کې مخکې ځي او دیو اندي تقلید کوي هغه چا پسې ور روان دي نه خو خپله غریبان مجتهدین دي او په چا پسې ور روان دي نه هغه مجتهدین دي مثال یې هغه دی چې ړوند په ړوند پسې روان وي نو هغه ړوند خپله هم غرق او تباهي دا هم ځان سره غرق کړي د دې وجې نه د دې خلکو اخرنی منزل انکار حدیث د دې خلکو اخرنی منزل د ګمراهي او تباهي وي کله قادیانۍ شي کله په بل طرف راشي الله تعالی دې موږ زموږ حفاظت وکړي ګورئ محترمو دا خلک یو تصور پیش کوي بله ورځ د دغه ګونګوټ ما یو کلیپ اورېدو دی لګیا دی وایي تر اوسه پورې موږ قرآن حاکم نه ګڼو تر اوسه پورې موږ احادیث حاکم نه ګڼل وایي فرق څه وشو موږ دلته راغلو اوس موږ قرآن او حدیث حاکم ومنل زه ورته ډېر تعجب کې وشوم ډېر حیرانه وشوم اوله خدا دا دا خلک فهمي ورکوي مونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پالو کوو څه کې مونږ دغه تقلید پسې کې کوو بنیادي خلک په دې ځان نه پوه کوي دوی یو تصور دا پیش کوي چې یو طرف ته امام ابو حنیفه رحمه قرآن حدیث دی بل طرف ته امام حنیفه فقه ده یو طرف ته الله رسول دی بل طرف ته امام دی الله رسول پرېښودل امام د هغې مقابله کې اخیستل قرآن او حدیث پرېښودل او فقه اخیستل په مقابله کې دغې ته تقلید ویلی کېږي حالانکې موږ بار بار وضاحت کړی دی خپلو کتابونو کې هم کړی دی خپلو تقریرونو کې هم کړی دی چې که یو څوک په دې معنی باندې تقلید کوي چې د الله رسول مقابله کې کوم امام بدي د قرآن او حدیث په مقابله کې کوم فقه بدي موږ بل کوم کتاب باندې موږ لا شک فی کفري د دې سړي په کافر کېدو کې د په کفر کې هیڅ قسمه شک نشته دی کتابونو کې خبر لیکلي دي موږ بار بار د دې خبرې وضاحت کړی دی خو صرف دغه ظالمان د خپل جهل نه د خپل ضد د وجې نه خبره بار بار راغلې په موږ باندې پټ کړي ظلم دغه دی دویم تاسو به وګورئ زموږ کتابونه لږ راواخلئ زموږ کتابونو تعریفات څه کړي دي موږ بار بار حالانکې دغه ظالم خلک دیو ته خبره پټوي کاشکې د امت ته دیو صحیح خبره ورښولې وی چې یو طرف ته امام ابو حنیفه رایې ده بل طرف ته د دې دور د یو ملا رایې ده
او مولای څنګه مولا چې پر واجب تعریفات په ورسي د پیښور ته چې اولنې وادي راغله دی دلته یو حنفي عالم کتاب لیکلی دی 2 جلد سیف المقلدین پارسي کې هغه وایي د دې غریب حالت د هر جمعه کې احناف په سیما الکه تاسو له نور څه درځي کنه چلو لاړ چې کافران مسلمانان کې او قسم دې ته حیران شي زموږ د سپینو وړي کې 13 کال واقعیا ده زموږ احناف او قادریان مسلمانان کړه ما ته خبر باندې غمري سره د جلسې ته تلو پریشان وې دی مورته ولې پریشان نه ما ته ویل کوم قادریان چې موږ راوستي مسلمانان کړي دي ولا وی مونږ ته وایي چې تاسو هغه نور خلک مونږ په راځي د واقعیت چې ورته مو ځان ترې هغه مونږ ته وایي چې تاسو یو کفر نه بل کفر ته راځي مونږ نه چې قادریت کیو مونږ هم کم از کم په دې خو په خپل دین مطمئنو اگر کې غلطه اوس دلته راوړو او دوی تاسو غلط دین ته راځي د دې ظالمانو همیشه کوشش دی چې مسلمانانو په ذهنو کې وسوسې ورواچي مشکلات پیدا کړي ځکه قرآن من الجنة والناس فهمون د چا نه وړو شیطان چې وسوسې وراچي د جناتو هم دي د انسانانو هم دي د مفسرین لیکي من الجنة والناس خاتمه په الناس باندې ولکم شیطانان چې انسانانو په شکل کې دا ډېر خطرناک دي د دې وسوسې ډېرې خطرناکې دي دا د کوم شکل کې راځي د وسوسو طریقې ته دا په تشویش کې اچول خلک نو بهرحال هغه مولوي صاحب عالم لیکلي دي زموږ حنفي عالم د پېښور کې ډېره زمانه مخکې درج شوی وایي هره جمعه کې احنافو پسې بکواس او د علم حال یې دا و وایي ما یو 2 طالبان جمعه کې ورولېږل دا یو طالب پسې پاسه ورته شیخ صاحب پرز څه ته وایي دا ورته پرز دې ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کړي وي کله پرېښي نه وي دا د دې غریب علم دی چې پرز دې ته وایي مولوي صاحب سنت څه ته وایي سنت دې ته وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام کله کړی دی کله پرېښی دی اوس دا د سنت تعریف شو حالانکه سنت ما واظب علیه نبی علیه السلام په مواظبت کړی دی موږ ورته درې شرایط وایي کتابونه لیکلي دي خو بهرحال ویل بیا شروع شو وایي سنت هغې ته وایي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام کله کړی دی کله پرېښی دی بیا شروع شو بعضې خلک سنت هم همیشه کوي همیشه هلکه کله کله پرېږده که نه چې پته لګېږي چې دا فرض نه دی سنت ویل بل طالب پسې پاس ورته مولوي شیخ صاحب دا ګیره فرض ده که سنت ده ورته یې ده سنت ده نو شیخ صاحب تا اوس پرېښي ده همیشه یې پرېښي کله کله خروم کله چې پته لګېږي چې دا سنت ده فرض نه ده تا ورفرضیت درجې ته رسوي بیا ورته وایي شیخ صاحب دا نکاح فرض ده که سنت ده نو خو مختلف درجې دي خو دې خلکو دا سنت ده هغه ورته وایي ورته شیخ صاحب نو تا چې کله واده کړی دی ښځه همیشه ساتي کله کله پرېږدم که نه چې دا پته لګېږي چې دا فرض نه ده سنت ده نو تا د فرضیت درجې ته ولې رسول ولمانه د دیو د باریکو شو خپل کتاب کې لیکلي سیف المقلدین پارسي کې دی بیا موږ سره عالم مولوي صاحب راغی ولما ته بجړه شو مازی ویل د پېښور کې هغه وخت علما خو نه وو چې مشهور یو عالم تېر شوی یو قابل عالم مولا صدیق صاحب ولما ته بجړه شو چې ګوره په دغه مجموعه کې تاسو ما ته ستا طالبانو زما بې عزتي وکړه ما ته ظالمه علمیت دې دومره دی چې د فرض سنت تعریف نه درځي او امام ابو حنیفه به ستا خوله چې ګلابېږي په امام ابو حنیفه ګلابېږي ستا خوله چې ګلابېږي په فقهاو ګلابېږي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګویي ده لعن آخر هذه الامة اولها د دې امت وروستني خلک به راپاسې په اولو باندې به تلقین شروع کړي مړه بس دیو په قرآن نه پوهېده او دیو په حدیثو نه پوهېده او دیو په دې ذکر قرآن او ته چې راونیسې هره ګونګړ بچی نه بیا قرآن پېژنې نه حدیث پېژني حتی چې تعریف هم غریب ته نه ورځي نو بهر به عرض کوو دا تصور دا پېژ کوي قرآن حدیث پرېښودل امام پسې نه ورځي ته زموږ کتابونه وګوره زموږ تقریرونه واوره موږ څه وایو زموږ ټول امام شاه ولی الله رحمه الله دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید ناقل له شاه صاحب د ماهرینو نه هغه تعریف کوي التقلید اتباع